السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم مونږ دلته امانګړ پل باندې ولاړ یو. جی ټي روډ حوالې سره به خبره کوو. د یو ملک په ترقۍ کې مواصلاتي نظام جی ټي روډونه دا ډېر اهمیت لري. ډېر څه وخت نه مونږ په دې جی ټي روډ باندې مسلسل خبره کوو. دا دي ستاسو جی ټي روډ دی. دا تاسو ته چې ښکاري دا د نوښار د بایپاس روډ حالت دی. د بایپاس روډ نه چې را دې خوا شئ خیرآباد طرف ته، جهانګیري طرف ته، پېښور طرف ته، دا مردان طرف ته روډونو نه د مرګ هغه موت کاکوه جوړ دي، د مرګ کویان دې نه د مرګ زانګو ورته وایي. که نابلده ډریور په دې راشي، مونږ اوس را روان یو د خیرآباد نه داسې ببو پورې په لاره باندې شپږ اووه حادثات مونږ ولیدل. دا روزانه معمول دی. دا د ګینډې نه تقریبا دغه پوشه وخت کې به و دې زاخیلو سره د دې روډ حالت جوړوي. اوس دې ټایم کې دا بیا دې کې ټانکې لګول شروع شوي دي، مرمت شروع شوی دی. اوس چې راغلي وو نو په دې روډ باندې مونږ تعمیر نه یې کتلی، هغه هم دقه ټانکې ګورو چې کوم ځای کې د روډ جایګانې راوپړسېږي، کندې وشي، شونډې راوځي، نو راشي ویګرئ او بیا پې ټانکه ټانکې مطلب څه په توکاڼو ګلګله په ټانکې مطلب دی په داسې واټونه کې ټانکې ونه ولګول لکه دوکې کړو. لکه دوی خلک دوکه کوي، دې کې پیسره کرپشن دی، لوټمار دی. زیاتر کروڑونو کې په دې انچې والا کې زیات لوټمار جاري کړی. ګوره په دې باندې موټروي لویې پرچې ورکوي. موټروي ډپارټمنټ ته راغلي انچې والته چې دوی تودارونه ولې ټیک کوئ. پکار دا دی حکومت ته ګرانو کتونکو زموږ د دې پروګرام مقصد دا دی چې دا بیا ستاسو ته راوړو، بیا به یې راوړو او یو مسله باندې خبره وکړو چې تاسو ریاکشن پرې راشي او دا تاسو سپورټ کوي، شیر یې کوي، نو په دې باندې به هله کار شروع کېږي. دا د وخت ضرورت دی د ترقۍ دپاره، د پرمختګ دپاره، د خلکو حفاظت دپاره. خلک دې ټایم کې انتهایي په تکلیف کې دي. یو طرف ته مهنګایي ده او بل طرف ته دا روډ دا وله داسې چکۍ جوړه شوې ده، د ګاډي مینټیننس هغه خرابېدل او بیا هغه جوړول، د سره سره د تیلو په مټ کې دا خرچه زیاتېږي او خلقو ته حادثاتو په صورت کې تکلیف میلاوېږي. نو د لارې باره کې خو ډېر لوی اهمیت دی. زمونږ په دین کې وایي جومات تنګ کا او لار کولو کا. دومره لویه خبره ده. دا یو غټه صدقه جاریه ده. پکار ده حکومت په دې باندې نوټس والي او د دې استرینه او د تعمیر آغاز وکړي او دا ضرورت مطابق پرېږ شي او بهترین جوړ شي. خو دلته به یو خبره وکړو، وایي څه نیلې خرابې او څه درنده خرابه. نو که وګورو نو دا زمونږ د خلقو دغه دی غفلت دی او د انتظامیې هم ورسره غفلت دی. هغه یې پرچه ورکوي او ورته وایي کرپشن پرمیشن، بس بیا که دې 50 ټنه اچولی او که 20 ټنه اچولی تپوس نشته پرچه ورکړه. پکار دا دی چې دا اوس دا تاسو ته دا ښه ښکاري دې باندې دا څومره وزن نو د دې څه قانون دې باندې عمل درآمد چې د خپل وزن نه زیات څومره ټایرونو دپاره څومره وزن دی هغه عمره وزن په روډ پرېښی شي او د هغې نه زیاتي وزن په روډ باندې پرې نه پرېږدي. دا روډ به نه خرابېږي او بیا به کار سیټي. په هر حال ابتدایي دغه خو دا دی چې دا روډونه ښه کړی شي، دا دې وسیع کړی شي، په دې دې خرچه وشي، دا دې دوباره سرینه جوړ کړي. ډېره مننه. الله پاک.